موجوده کوم حالات پیښ شو حال یا جنگ مو قومي خبره ده زه د هغه صاحب دې خبره تایید او حمایت کړی یم دا جنگ جان بوجھ کر په مو مسلط شو ایوه منصوبه بنده په تحت دا جنگ مسلط کړل شو اوس د سبا وایم کته سمونه نه خپکیږي دا جنگ په مو مسلط شو او مو سره په اهل سنت قومه مسلط کیږي او کار دې دایا ای غور خبره ده چې دیني ملکینو لک سوچ فکر پوکو خو چون کې ای ملګه ګناه زیات ده متاسو د اهل بیت او د مولا علی پیروکار یو دای متاسو ډیره وا غټه ګناه ده چې دې سزا به تا قیامت سو پورې دنیا وجود ده دا به ته ملويږي همیشه پر امن خبره کړی ده جنگ دوران کې قوم منځ کې د امن خبرې کول ډیر مشکل کار ده دلته تاسو اکثر نه پښتنه وکوي چې تاسو مخته ولاړ یم هزارو خلکو منځ کې چې امن خبره کوم دا ډیره مشکل شي خو ایوا قومي ذمہ داری وا ایوه قومي فارس په تحت ما دغزنا یک طرفه د سیز فایر اعلان وکړو تاسو ورېدلې وی ما ویلا سمو قوم او مرکز چیشتا اجتماعی طور باندې کورمه کې د جنگ اعلان نه کړي او حمایت نه کړي جنگونه جوړ شي چونکه مجبوری ده قومي علاقہ د سده دفاع ما ضرورت ده ز مجبور یم خپل دفاع نه او ز خپل جوانانو نه هغه سپینګرو مشرانو نه اټولو نه فخر کوم سخت جنگ وشو الحمدلله بیا یا بهترین دفاع شوی ده بهترین دفاع وشوا کوشش وشو هر قسم تا حالیہ جنگ بوجھ کر مسلط شو ادوو خونو جنگو ادوو خونو مخکیا مویلو ټول کورمنی پرشان کړو ټول کورمنی مسلط شو ګرانجر کی خبر وکا 2 میاشتو پارا امن کونه شو 5 اکتوبر 2024 پورې اودا 12 کروڑ روپے سابقہ مچلګا دے نن دوا کول مخکی خوا اغیا وسره توثیق کړي دے څکچا خلاف ورزی وکا د خلاف ورزی صورت کې بو متعلقه فریق 12 کروڑ روپے مچلګا ضبط ہوئی مو گزارش داده تحمل سرا حوصله سرا زیاد جذبات سدی د انسان چې مولا علی السلام قول ده سو غصه عقل خوري کله انسان جذبتی شو هغه بیا ښه فیصله نشي کوي زه جوانانو نه ذمہ دار مشرانو نه گزارش کوم په کار د کلو وطنو کیا قومي سطح باندې نستای جرګې خپل انجمن امام برګاه مسجد کې علاقو کې وشي یو قومي خبره دین آباد په کار د څه وی